الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سورة بقرة یو کم 50 نمبر آیات دی. د دې ځاینا دا اولی حصې څلورم باب دی د 99 نمبر آیات پورې. په دې کې شپږ خطابات دا بني اسرائیل سره ذکر کوي. د 53 نمبر آیات پورې یو خطاب اغا بیان دا اتو نعمتونو دی. یو نعمت دا دی الله وی نجات می در کړیو د فرعونیانو نه و اذ نجیناکم. دویم نعمت دا دی الله وی نجات می در کړیو د غرق نه ډوبېدلو نه. وَإِذَا فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ سَرَ. دریم نعمت دا دے اللہ گناہ میں دتا ماف کڑی وا ثم عفونا من بعد ذلك سر. سلورم نعمت دا دے اعطاء تورات پہ اللہ وی در کڑی و دا پارا دا قانون دا ملک چې اصلاح پیدا لاقی وشي. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ سَرَ. پینزم نعمت دا دے العفو عن القتل چې کله د خسی عبادت وکړلو نو بیا د هغه نه وروسته الله د دیو توبه قبول کړله او توبه د دی داوا چې یو بل مړه کوي نو الله معافی وکړله د قتل نه. شپږم نعمت دا دی چې کله دیا میدان تیح کې د الله د رؤیت سوال وکړو چې الله دې موږ ته په جهر باندې ځان وښیي په ډاګه نو هلته پې تندر رالی او چغه وواله جبریل علیه السلام موسی علیہ السلام دعا وکړه الله ثم بعثناکم من بعد موتکم سرا. اوم نعمت دا دی تذلیل الغمام و انزال المن والسلوى. الله وی په میدان تیح کې اوریزه مې د باندې سورې کړله او دارنګه ترونجبینه مړزان مې الله وی راولېږله. اتم نعمت اللہ ویدہ دے انفجار الماء من الحجر. اللہ برا وانکللی دا گٹینا میدانی تیح کی دیو سرا دو بوس بندوبس نو. موسیٰ علیہ السلام دعا وکڑا وید استسقا موسیٰ لقومه دا اوبو طلب وکو دا اللہ نا. دا تا نعمتنا اللہ د دین رست ذکر کئی او بیا دو عذابونه دی. یو عذاب الله په تبدیل د قول باندې ورکو وینای بدل کړه د حتتون په زیبانی حنتا یا حنتتون فی شعرتین ټکی هوا داغی وجن الله دی ول عذاب ورکو فبدل الذین سر بذکر کی. دویم عذاب دیا نعمت بدل کو دا اللہ موسیٰ علیہ السلام توی لن نصبرا حیث کلا منگا صبر نکو پا دی مانا و سلوا باندی منگا دا اللہ نا سبزیان وغیرہ
د هغه شیانو مطالبات یې وکړ. بیا به د دې خطاباتو اختتام وکړي په ترغیب ایمان او عمل صالحه ته. دا خطابات د څه دپاره دي؟ مفسرینو یو فایده دی کې دا ذکر کړي. دا خطابات اصل کې د دیا دا نعمتونه په آباو باندې شوي وو. د دې مشرانو باندې الله دا اته نعمتونه کړي وو. اوس خو خطابه دا د موجوده سره او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه د یهودیانو سره. فایده یې دا ده چې د الله قانون بدل شوی نه دی، د الله وعده بدل شوی نه ده، د الله وعده هم حقه ده، دا خلق بدل شوی. نو کو تاسو چرته هغه طریقه اختیار کړله چې د موسی علیه السلام په زمانه کې کومه تابعدارو بندگانو اختیار کړې وه، نو هغه نعمتونه الله وی بیا هم در کوم. او کو چرته تاسو د هغه خپلو مشرانو په شان د حدودو د الله نه ووتلی، د قانون د کتاب نه ووتلی او تبدیلی ما په قول او عمل کې وکړله، نو الله وی هغه عذاب به در کوم کم مې چې مشرانو له ورکړی. هغه یې باندې ناکار عذاب رالی. رجزا من السماء ذکر کړی. الله تینا خنزیران او شادوغان جوړ کړله. نو هغه رب دی ولا ترغیب ورکوي ایمان او عمل صالحه ته. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ الله ویاد که هغه وخت کله چې نجات درکو موږ تاسو لره من آل فرعون د فرعونیانو نه. دا ولنې نعمت دی. من آل فرعون، فرعون نجات د آل فرعون نه الله ذکر کو. وګوره چې کله بچایي راشي او د چا حکومت وي، نو که هغه سړی او که نه سړی، نو هغه دعوا د خپل حکومت کوي. یې وایي زمونږ بچایي ده او زمونږ حکومت دی او زمونږ اقتدار دی. نو په هغه زمانه کې چې کوم بني اسرائیل وو، هغوی به هم دا دعوه کوله او زمونږ حکومت دی. او دارنګې چې کوم قبطیان وو، د فرعونیانو ښکته خاندان، نو هر سړي به دا دعوه کوله او زمونږ حکومت دی. نو ځکه الله آل فرعون ووایه. داسې ونه ویله. امام قرطبي ویه وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ فرعون. الله ویاد که هغه وخت چې د فرعون نه مې نجات در کړی. نه هر یو قبطیه په بني اسرائیلو باندې خپل راج او حکومت چلولو. هر یو سړي به خپل راج قایماو. نجات د څه نه و؟ هغه وروسته د یاد کې بیا تفصیل کوي. یصومونکم سره فرعون څوک و؟ دا لقب دی د مصر د باچا. لکه څنګه چې د روم د باچا لقب دی قیصر، او د فارس د باچا لقب دی کسرا، او دارنګه د یمن د باچا لقب دی تبع، او د نجاشیه د حبشې د باچا لقب. دارنګه د مسلمانانو د باچا لقب د امیر المؤمنین، امیر المؤمنین وتوای. او زما استاد مل د باچا لقب د صدر سیب، نو صدر وتوای، وزیر اعظم وتوای وغیره. دا القابات دي د ملکونو د باچاهانو. فرعون د په نوم کې اختلاف دی. امام قرطبي رحم الله د نوم ولید ذکر کړي، او باندې مفسرین د نوم ریان ذکر کړي. لیکن ښه خبره دا ده چې ولید د نوم دی، مصعب افلار دی، او ریان وی نیکه دی. نو نوم بدای ولید بن مصعب بن ریان. امام قرطبی رحم الله دا ذکر کړی.
نلا یاد که آغا وخا چه نجات می در کتا سلرا د فرعونیانونا یسومونکم علای رسول بیتا سلرا سوال عذابی ناکار عذابونا سو عذاب په معنا د سخت عذابونو سر راځي او قرآن کریم کې د دې ډېرې معنی دي کله په معنا د اشد سره راځي لکه دلته معنا ده دلته معنا ده اشد العذاب سخت عذاب الله وی تاسو درکولو او کله په معنا د څه باندې راځي د شهوت باندې راځي لکه سورۃ یوسف کې دا معنا راغلی ده سورۃ یوسف کې الله وی څلېرشتم نمبرات کی کذالک لنصرف عنه السوء دارنګ الله منګه واړه ولا د یوسف علیه السلام نه بهایي لرا نو سوء بهایي تم او دا معنا دلته مراد کېدلی مشي ذکر السوی ویسعیونا نساکم الله ویا حیا به اغسل اساسو د زنانو یعنی هغه به بې حیا کولی داسې کار به دغه سو چې حیا به ولا واغست نو په دغه سو کې یو د فحش معنا د دارنګ د خواهش معنا دا پرته ده کله دا راځي په معنا د زنا لکه سورۃ یوسف کې دام راځي 50 نمبرات کی قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا یوسف ویا دارنګ قالت ویلا بلقیس ویسا سزا دا غسړیا چې هغه د زنا اراده کړي ستا اهل ته نو سوء دلته په معنا د بدکارۍ ده دارنګ په معنا د اعتراض او د طعن باندې راځي الزام په چا باندې لګول او دارنګ اعتراض په چا باندې کول لکه دا معنا سورۃ النحل 45 ختم کې ده تعالی وی افامن الذین مکروا السیئات الله آیا په امن دی هغه خلک چې هغه یا ناکاره تدبیرونه جوړیا دارنګ 15 په معنا د شرک باندې راځي دام سورۃ النحل کې دا یو سلان اللسم کی یو سلان اللسم نحل کې ویا للذین لا یؤمنون بالآخرة الا کسانا چې ایمان راوړیا فورز د آخرت باندې مثل السوء الله مثال دی بد نو دا سو دلته شرک نور معنی ما قرآن کریم کې دا استعمال دي تقریبا 12 معنو باندې راځي لفظ سوء یسومونکم علای رسول بیتا سولرا سول عذابی ناکار عذابونا یذبحون ابناکم علال والبستاسو نرانو لرا ویستحیون نساکم او ژوندی به پرېښوستل ستاسو زنانو لرا الکان به لالولک او جنکی به ژوندی پرېښوستلی دا رسو د عذاب تفسیر دی ګوره دا لالکه د څه د وجې نه وه وجه څه ده د دې درې وجې ذکر کوي علما یو وجه دا وه چې فرعون خوب ولیدلو او د بیت المقدس نه اور راووتلو د فلسطین نه او رالی مصر ته او په مصر کې د فرعونیانو د قبطیانو کورونه اصولو او د بنی اسرائیل کورونه بچ پاتې شو د هغه زمانې د معبرینو نه فرعون پوښتنه وکړه چې د دې خوبه تعبیر څه دی نای ولا تعبیر دا ورکو چې بنی اسرائیلو کې به یو جوان پیدا کیږي او د هغې د وجې نه به ستا حکومت ختمیږي
دا قولم صحیح دی او دی کې د کافر خوبه کله کله رښتیا کیږي په دې باندې دلیل د سورۃ یوسف خوب دی هلته عزیزي مصر خوب لیدلی و کنه او یوسف علیه السلام په جیل کې وی تلان شه منډه او تپوس وکړه چې زما د دې خوب تعبیر څه دی نایر په تاسو به اووه کاله قاتي او بیا به اووه کلونه دا به پرله پسې بارانونه او فصلونه به کیږي خوب د چا د کافر عزیزي مصر نو یو قول دا دی دویم قول دا دی نو د هغې د وجې نه فرعون چې معبرینو تعبیر ورکو نو هغه د بني اسرائیلو هلکان به وجل چې هلک به پیدا کېدلو بس ده به ورته افواج په کورونو ودرولي او ماشومان به ذبح کول دویم قول دا دی چې نجومیانو دله تعبیر ورکړی نجومیانو ورته ویلي چې داسې یو ماشوم به بني اسرائیلو کې پیدا کیږي چې د هغې د وجې نه به ستا حکومت تسو نشي یو خبره دا ده چې دا دویم قول کې د نجومیانو تصدیق کیږي او په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک نجومی له لاړې نو فقط کفاره نو دا سړی کافر دی چې د هغه تصدیق یې وکړو دا پال نه معلومای په دې پنجاب کې لاس ورته ونیسي چې وایي ستا په لاس کې یاره دوه کرښې دي دوه ودونه به کې ستا په دې کې درې دي یا درې ګاډي به دا شرک دی د دې سړیا د پال د معلومولو د قتل حکم اسلام کړی دا مړ کیا نجومیه دا شرک دی او چا چې نه تصدیق وکړو د الله نبی ویا دا مشرک دی کافر دی خو اوس تصدیق د نجومیه خو کفر دی نه فرعون خو څه مسلمان نه نو هغه ولا تصدیق کړی دی او کافر دی لیکن دا قول ضعیف دی کمزور دی ځکه مفسرین وایي دی کې تصدیق د نجومی راځي دریم قول دا دی چې دا به تذکره کېدله د دې بني اسرائیل په کورونو کې به تذکره کېدله او دا سلسله را روانه وه د ابراهیم علیه السلام د دور نه سلسله جاری وه وی چې یاره داسې یو هلک به پیدا کېږي په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې د هغې د وجې نه به د دې دا حکومت ختمیږي اوس دا سلسله څنګه وه نو د دې اوس حقیقت واورو دا الصح القولین دی د دغه مخکنو قولونه دا قول صحیح مناسب دی کوستایا چې یو چېرته د تاریخ اورېدلی او یا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه پاتې شوی نو مسله دا راغلی وه چې ابراهیم علیه السلام هجرت کاو او د ابراهیم علیه السلام سره بیبي ور سره وه او د هغې نوم و ساره رضی الله تعالی عنها او د دې فرعون نیکو او د هغه نوم و ریان او تاسو مې لقب ذکر کو چې ولید بن مصعب بن ریان دا د دیو په خاندان کې د حکومت را روانو دا دقه د ریان وسیره د فرعون او ریان ته بن فرعون و
نو دا ابراهیم علیه السلام چې هجرت کاو نو کله به چې د علاقې نه ووتو نو په ده باندې لاره وه په بارډر باندې نو چې کله به ښایسته زنانه به یې ولیدله نو د هغې عزت به یې اخیستلو نو که هغه به د چا وو نه به ظالمان به ظالمانه حکومتونه. نو ابراهیم علیه السلام سره سارا وه نو سارا رضی الله تعالی عنها یې گرفتاره کړه وینیوله نو بیا د هغې یو د خلاصۍ یو لاره وه هغه لاره دا وه چې چا به وویله چې دا مې خور ده نو بیا به یې پرېښودله او چې دا به یې ونه ویل چې خور مې ده نو بیا به یې ولې عزت اخیستو عزته کوله به. ابراهیم علیه السلام ویل هذه اختی وی دا مې خور ده خو د سارا رضی الله تعالی عنها د ښایست او د حسن هغه برداشت نه کو په دې ټکي باندې هم هغه بېعزتۍ ته نیت وکړو او د اختیا دوه معنی دي یو هذه اختی معنی ده نه چې دا مې حقیقي خور ده او بله معنی ده هذه اختی دا نه چې دا مې په عقیده کې خور ده یعنی مسلمانان یو انما المؤمنون اخوه مؤمنان رونه دي عقیده یوه ده ناغي ورته دا خبره وکړه ابراهیم علیه السلام خو د هغې باوجود هم دا اسره ونه کړه نو چې کله یې لاس ور اوږد کړلو سارا رضی الله تعالی عنها ته نو دا شل شو وغورځېدلو پالج وه پخوا لاس یې کار پرېښود نو سارا ته یې ویل رضی الله تعالی عنها ته وی دوا لاله وکړه څه بدته نه وه نو هغې وله دوا وکړله بېرته راپورته شو په دویم کرت یې باندې بیا د بېعزتۍ نیت وکړو په دویم ځله باندې بیا راوغورځېدو بیا پالج ووهلو بیا یې ژړا او فریاد وکړله سارا ته یې ویل رضی الله تعالی عنها ته وی دوا یې وله وکړه بیا سیټ شو په دریم کرته باندې بیا اراده وکړه بیا هم پې نه دغه حال وشو چې په دریم کرته یې وله دوا وکړله نو بس بیا توبهګار شو او سارا له په تحفه کې هاجره ورکړه دا هاجره چې وه رضی الله تعالی عنها دا شهزادګۍ وه دا یې خدمت له ورکړله سارا له نو چې راووتلو نو هغې ابراهیم علیه السلام ته ویله قیسې ورته بیان کړله چې هغه باندې خو به رب داسې کار که مال یې هاجره راکړه په تحفه کې هغه هاجره شهزادګۍ وه او د هغې نه الله اسماعیل علیه السلام پیدا کړو نو ابراهیم علیه السلام خو غیرتی پیغمبر و نو هغه دا د ریان چې د فرعون نیکه و د هغه دا فعل او د هغه دا کردار او د هغه دا طریقه هغه نه برداشت کوله نو ابراهیم علیه السلام ورته خیرې کړې وې نو د دې حکومت جاری و ریان مړ شلو بیا مصعب شو او مصعب مړ شلو بیا پسې دا ولید دا فرعون د موسی علیه السلام د زمانې دا وختلو تخت د باچاهۍ نو الله د هغه اسماعیل علیه السلام په اولاد د هاجرې په اولاد کې الله موسی پیدا او د بني اسرائیل په خاندانونو کې به
مشرانو دا کیسې کولې چې دا د یو پیغمبره د بیبي د بېعزتیه اراده کړې وه او هغه پیغمبر د تخیری کړي او د دې بني اسرائیل په نسل کې به یو جوان پیدا کیږي او د هغې د لاسه به د فرعون حکومت ختمیږي. نو چې کله دا فرعون باچا شو نو دا خبره چا فرعون ته ورسوله چې ستا نیکه خو داسې حرکت کړی او دا بني اسرائیل خو د انبیاو اولاد دی او هغه پیغمبر خیری کړي دي. زمونږ مشران دا وایي چې یاره داسې یو هلک به پیدا کیږي او د ده باچایي به ختمیږي. نو دا د دې هلک د ختمولو دپاره شروع وکړله د ده یا هلکان به یې وجل. نو دلته وایي الله یذبحون ابناءکم، الله وایي حلالول به یې زامن ستاسو. اوس ګوره یو خدا ده یو دی قتل حقیقی. قتل حقیقی دا فرعون کولو، اولاد بے ذبح کول. دارنگی دا قتل حقیقیه دا په مشرکینو کې مو هغوی به ما د وجې د ولږې نه چې بچي مې ډېر شي څه به خوري نو اولاد بیا ذبح کول. او بعضې مشرکینو به نوڼه دا ژوندی ښخولي. ابرش قرآن کې الله فرمای الله ویا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، چې کله د ژوندیه ښخې شوي په باره کې تپوس وکړی شي بأي ذنب قتلت چې په کومه ګناه م وجلې ده دی به وجلې. یو به دا قتل حقیقي په دې کې یو په فرعونیانو کې مو ده ابا هلکان د دې ویرې نه وجل چې حکومت مې محفوظ شي. یو بیا د هغې نه وروسته د یو قتل مجازي اختیار کو، شکل او صورت یې د قتل مجازي ورکو. آیا د څه ورکو؟ په هلکانو کې سړیتوب ختم کو، په هلکانو کې سړیتوب یې پکې ختم کو، حیا یې پکې ختمه کړه. په هلکانو کې څنګه یې پکې ختمه کړه؟ هلک او جنیه مخلوط را لوی کړه. اوس خو هلکان نشته، دا خو ټولې جنکۍ. حال یې دی ناغیه یو د هغې د ذهن نه د اقتدار سره ټکر او د ظالم باچا د ظلم خلاف آواز اوچتول دا یې د نوجوانانو نه واغستلو او د ښځو په شانتې وله په لاس کې جنډې ورکړي. اوس ګوره کنه هلکان او جینکۍ یو ځای در نه کوي، نو په در نه دی الله غرق کا. د دې سره اسلام څه ترقي کوي چې ته یاره د پلاني سره دومره قافله د باجوړ نه لاړه او کله وې د پلاني سره لته د دې پلاني د شکل ته وګوره چې دا لږ دی کو جینۍ. دا د یهودو دوه سازشې وي. یو سازش یې په وخت د فرعون کې او یو سازش یې څه وروسته متبعینو اختیار کو آی د توامه. نو یو یې په هلکانو کې سړیتوب ختم کو،
نو جینکۍ او هلکان یې په یو سټاپ کړه. اوس کلینډره هلک یم یا او کلینډره څه مي جینۍ یم. اوس د ډایو ډریوره سړی یم یا د ډایو ډریوره جینۍ یم ده. وی په هلکانو پوره نه شوه، ویل پاکستانه په جینکو به دې ګټمه. اوس یې په جینکو ګټي. هلکه په ډایو کې د زنانه ضرورت شته؟ دا خو یې سړیتوب ختم کړه سړونه. ستا سټاپ ته یې هغه راواچلې، نو د هغې د وجې نه ظلم کیږي او قانون د الله خلاف کیږي. د الله د کتاب په قوانینو خپې کېښودلی شي، په سنت د رسول الله پسې ټوقې کیږي او هلکان هغه د ځان نه جینکۍ جوړوي. د ورځې 15 ډبې ګولډن فارل کریم راوړي. دا څه د ملک د نظام فکر دی که د ګولډن فارو فکر وساتي؟ هغه یې ویلي ویله زمونږ سره ویل دا واړه دا ماشومان ښه منیږي. ویل دې ګیرو والاله چې ورشي چغې وی. نابل ورته ویلي چې تاله ماشوم درشي او په مخ د له لاس ووایه، هغه وایي چې ابۍ ده، ځکه چې مخ دې بلکل صفا سوتره کړی دی. او چې موږ لی راکړي ماشومه نو زمونږ خو ګیرې دي، نو چې لاس راوړي هلکه وایي بابا دی، بس په ژړا شي. نو د هلکانو نه یې سړیتوب واغست، بس په یې ششرت کې اخته کړي دي. راځه هلکه څه چلی درنه، راځه هلکه چېرته ځو؟ فلاني پارک کې، پلاني له ځو، پلاني له ځو. ښځې م تلي سړي م تلي ټول ګډوډ. یو یې پکې دا مرض راویست. اوس د ښځو نه ګیله مه کوئ کو سرونه یې خرولي وو، ځکه هلکان ګیلې خره ښځې دې سرونه وخر. یا دې کټینګ وکړي، هیر کټینګ تیرې نام. ښځې ته ویې کوه چې سړي دې ګیره خراوله، بریتان یې خراول، تم کټینګ وکړه، تم ښه مزېدار د تیرې نام کټینګ کوه. د هلکانو بوټان پخو کوه، د هلکانو جامې ځان له کوه، بازار کې چکر یې لګوه، ځکه چې ته به ورته ووایې چې ته جینۍ کوزېمه کو او سړی تیه، نو په تا کې د سړي نښي، خلک به دې پېژني، حیا به د له ښځو نه درسي. بله ورځ یو دوکاندار سره ناست، نو زنانه رالې دوه برخک او مخکې نه وي، زه وروسته ورغلم، نو برخې ورته ایښي دي ښه، ځینې خو علاجه شاته واړه، دې ورته ایښې وي، په دوکان کې به منځ کې ورته ایښې وي. نو ما دا دوکاندار سره کارو، نو هغه چې زه څنګه ورغلمه، نو ما ته پته ولګېده زنانه دوکان کې ګرځي. نو زه د دوکان نه بهر ودرېدم، نو ما دې دوکان طرف ته شا کړل او مارکیټ ته مې مخه کړه. ما ویله لکه هغه سړی داسې قاري غونته کېدی، هغه ما ویله لکه راشه دا پیسې دې درواله. نو چې زما اواز ښځو واورېدو، نو د یو دی بلې ته ویه، وایي ګل مولوي صاحب دی. برخې یې م راواغستلې او ځانونه یې بلکل پټ کړ. نو ما د هغه سړي سګپ ولګېد، ما الله سړی ورته صرف ګل مولا ښکاري، دا نور خو د سره سړي زامن نه وایي چې برخې دې ته ایښې دی، وږدلې دې ته ګرځي.
خو معلومیږي دا چې سړی نه کنه کو سړی وی نو تا ته مخ کولا ما ته دې کولاو کی زمانګه په دې لاره باندې کنه په دې ګیټ کله موږ دلته دې برانډه کې غرمو ته ناست یو د مدرسې سر راښکاره کی نو چې د کومو طالبانو ګیري نه یاده دیونه پرده نه کوي و چې کله موږ ویني نو زر بوخره زه دا هم راځئ سیم خبره ګډه وړه شوې ده نو څه کوې بس سیم مخلوط شوی دی حیا تلې ده پرده لاړه څه په تندر یې ولي سیم ځانونه د ګرمۍ مړې ګزارئ برقې چې په سر نه کړي خو یې ګزار که ته ناره ته نن واچوه دوه ډوډۍ پې پخېږي ضرورت ورته نه شی یو سړی وه بازار ته ښځه بولې وه نو برخه به مخ به کولاو کړی چې سړي به ورته وکتل زر به یې بېرته راښکته کړه آپ رضوان زی راغی ویل راویل دا پرده زمانه کې دې به تخر کې ایښې وه راځه راویل داسې چې سړي به یې مخ راواړه نو مخ به پټ او چې سړي به یې مخکې ته بازار ته کتله نو ښځه به ښه سیلګره روانه اوس هم پسې نو سړیتوب یې په سړو کې ورکو په هلکانو کې یو ایجاد یې وله دا وکړو بل ایجاد یې وله مخلوطه کالج راویسته سکول او داسې نظامونه یې وله راویسته چې په هغې کې ورته اشیا یادوي چا ته وایي څرخې یادو او وایي چا ته نوره ګلکاري یادو په سوات کې ورته څرخې یادولې په سوات کې او زنانې بولې وي او شربت یې پې نسکلی او یوې زنانه نه وسکلی هغې پریښی و پویه شوې وه هوښیاره وه د اصل خاندان به وه نو هغې نه وسکلی نو هغې هسې ځان په بېهوشۍ کې اچلی و نورې خو بېهوشه شوې وي بوڅه لکه یو اوښتې وي اچا چې یو ګیلاس والی شربت یې بسکلی و پیپسي یوې هسې ځان بېهوشه کې اچلی و نو هغې بېرته بیان کړی و چې جامې ترې نه وښکلې کمیسونه یې ترې نه وښکله بدنونه یې وله بربند کړله ویډیو یې ترې وکړه فلم یې ترې جوړ کو او بیا هغه فلم یې لندن ته ولېږلو د هغې ادارې ته ویل د مسلمانانو په قبایلو کې هم دا کارونه وکړه آیا د بې دنیا روپۍ میلاو شي ستا دا حضرات چې مالداره دي د روپۍ د کوم ځای نه راوړي چې ایمینیتوب لزیه نو د هغې نه مخکې کور کې په ریوس چرګه نه تاویږي چې ریوس ولګی او خواره دې ورته سمه شي او چې کله ایمینی شو نو وایي د 3 کروڑ روپو ګنټۍ په لاس ته د 3 کروڑ او یو گاڑی وسه د 45 کروڑو دی دا د کوم ځای نه راغلی خدای په دې خور عمر واغستې که نه دا روپۍ دا و دا فلمونه یې جوړ کړل هلته یې ولېږله او په هغې باندې پیسې واغستې کوهستان کې پلینکو چې سکېډن شو او دی پکې کېنولې وې د یهودیانو چې کم ټیم و آی پکې زنانه کېنولې وې او سکېډن وشلو او زنانه پکې وي او زنانه 2 زنانې ته بربنډې را درې کړې په ګاډي کې اوس داسې ناستې وي دا د هغې حال دی استادي هلکان یې په څه اخته کړه او جینکۍ نه په څه اخته کړي وی دا هغه شاعر ویلی دی او زما له ذهن نه ووتلو چې دا فرعون به په قتل ده ماشومانو نه وی بدنام شوی وی افسوس کې فرعون کې کالجو کې سوچي چې فرعون د کالج سپیکر کړی وي
دا خوار به دومره بدنام نه وي خو چې صرف یې وله دا ایجاد کړی وي چې مخلوط شي دی وله کولاو کړی وي مزغه مرګ دی اسلام نه لاړ حیا لاړه په دې طریقو باندې د مسلمان نسل برباد اوس هم الا یذبحون ابناءکم ملال ولبې زامن ستاسو اوس هم هغه د کار سړی حلاله یو په هغه باندې بمباري کوي او بېکاره پرېږده چا په کالج بمباري وکړه په سکول یې وکړه سړی چېرته دي مدارسو کې هغه سړی د نږدې ودې وایي دا تی په غوږ کې ودې سړی وپېژنه سړی دی نه دی پېژندلی هغه سړی چې هغه یاد کړی کې په لاسونو کې یاد کړی وي هغه سړی د رواني چې سړیتوب پکې و په هغه به الزامات هم لګی آله به یو طریقه باندې بدنامۍ به د هغه اواز به هم بندی دا خبره به هم بندی اته به وزرونه باندې هم جوړی ابه وجنی ما د قتل منصوبې به هم کوي خو چې سړی و او چې سړی و نوم یې د سړي او نوره څه وه ښځه وه نو په تندرم دې نه وي ګرځه مزې کوه چېرته څه سوټي بوټي تالاش نه کړله او نو ته چا څه ویله خو ملنګ غریبه مولا او ملنګ غریبه مجاهد فی سبیل الله دا خوارځی نشته لا یذبحون ابناءکم ملال ولبې زامن ستاسو مفتی رشید احمد رحم الله وی او دارنګې یو کتاب دی د یهودو اهداف پاکې دا خبره کړې ده چې یو مرګ د اولاد څه دی د الله د کتاب او د سنت د رسول الله نه محروم ساتل ای دنیاویه تعلیمونه فقهیه نا خو سړی نه کنه تا حقیقت کې سړی زمونږ یو استاد هغه دی یو کالج ته لاړ نو علماله یو سټوډنټ راوسوی چې دا ډېر تکړه دی او قابل دی وی ما وی چې په غسلو کې څو فرض ویل چې یو تولیا یو صابون او یو بالټې اوبه نو چې دا په غسلو کې فرض یو تولیا یو صابون یو بالټې اوبه ویل ما چې دا خو قابل ترین شخص دی چې ناقابله به څالي دای قابله د بانکې فرق دی وجنا مفتی رشید احمد وی اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم سے ایسے بچاؤ وی اخپلا بچی لرا د تعلیم د اسکولونو نه داسې بچ وساته ګوره لکه د زمرینا د یو زهریلا نه ولی نو بیا وی میں تعلیم کے خلاف نہیں ہو لیکن میں اس کے ماحول کا خلاف زاوی د تعلیم خلاف نه ما خود دای د ماحول خلاف ما مندلاش یونیورسټي ولکه پېښور یونیورسټي او پلانی یونیورسټي او پلانی مازیګر براوځي جینای به وسره لا سبینی ولې څه لکه فرند ګارل فرندونه دي کنه دا خو څه دا وای زمونږ ملګری ده دوست دا وای دا هر سړی به ځان له موږ اسلام آباد کې سبق زمان سه یو مرګره اشنا شوی او سملته دي ډیر مالدار دي یو ورځ زمان سره روان دی لاره باندې زمانه جدا شو یو جینۍ سه ودرېد زما شپږمه درجه وه جینۍ سه ودرېد جینۍ ولا په دې ګپ کې د سینې له یو ټپ داسې ورکړو نه مال یا به خوري یا به ښځه خپل ځکه د خپلوان چې داسې راوریسته شو بیا زما خوا داسې روان ما ویل دا دې څه وه چې دا خو مې ملګری ده خو دا کور دی وران خدای دې مال په سین لا وکړه زما سره روانې مال دا خلک وایي چې دا به هم داسې که چې ستا ملګري دی خو ما باندې هم خلک شک کوي
ځکه وایي چې د سړي تپوس مه کوه، تپوس یې د څه کوه؟ د ملګري کوه چې ملګری څنګه و، خو عشان د یو کلي د دله د بل کلي دله څه دوستانه. نو بیا مې ورته ویل مال چې بله ورځ ما څه ونه وځي چکر له ور، زه ماله خپل کار کوه. نو ګوره یو تعلیم با پرده څو خلاف نه دی. ګوره زمونږ څه خپله د مدرسه کې میټرکه پورې سکول نه دی، زمونږ د طلباو 10 او 11 12 نه دی، ما خپله باندې نه دی کړی، ما د تعلیم خلاف څوک نه دی. ګوره مونږ د دې ماحول خلاف یو چې تا ماحول باندې په یو بین باندې هلک او جنۍ دواړه کېنولي او دواړه ناستې یو بل سره دی دا تونه واله د دوو پورې ګپونه ولګئ او یو بله په ګلونو باندې د شانه ولي او یو بل سره میسجو باندې ګپونه لګئ، نو دا به یا به د شیطان مسلمان کړی، شیطان به مسلمانی، ځکه شیطانی مسلمان نه دي خو نکیږي. ګوره نه لا ویا یذبحون بناکم ملال والبیزا من ستاسو نو بچی دنه ګوره څوک ذبح نه کیه د قرآن او د حدیث د تعلیم نه دنه جدا نه کی، او چې کم سړی تعلیمي دنیایم دی او قرآن او حدیث باندې پوهه دی نو دا د ملک سرمایه خو الله خو ترقی نه ورکوي. وا غریب سړی دی د قرآن نم خبر دی، په شرع برابر دی او د غریب خاندان سره دی، ښه تعلیم یې کړی، نو حرام بالله کو نه خاصدارم شي ناس به هسې ځان اړه مه چوه. او چې هېڅ ټکې باندې اګانه وي که نه، چې الف ته د بابا و او ب ته د ابۍ ویله، خو که روپۍ در سره وي او سپارش دې قوي و نو سار لبه لویه بلای. ډېر خلک داسې شته هغه د دسخط نشي کولی، وایي ملک صاحب لونګۍ ده، لونګۍ والا جواب چې دسخط نشي، لونګۍ بچه لونګۍ خو دا سړي چې تعلیم دله لونګۍ ورکوي بې تعلیمه. ځینې وخت به کارډ ورکړي د انګلیش خوار پرې نه پوهېږي، وایي څه نوم دی دی، نو دا در مې چې ګودال کې وورکړه ته نه پوهېږي، هسې راغلی د ملتر خان د غرق او تباه کړ. نو بار کې فق د مخلوطو سکولونو او کالجونو نه اولاد ساته، هسې نه چې په ګندګو باندې اخته شي، مردارو باندې اخته شي. د دې دپاره د هغه 75 یا 25 ادارې د یهودو دا په اسلامي ممالکو کې کار کوي، د دې دپاره په مختلفو شعبو کې طریقې ایجادوي. صحیح ده؟ کو تا ته څرخه یاده یا نو ستا نه مکمل ویډیو کړی، هغې هلته وړې ده کیمرې لګېدلي په شپه کې پروت، اوس داسې ځای خالي نه دی چې کیمره نه یې لګېدلي. یو بازار له ښځې تللی وې که نه، حال یې څه و، ویډیو شایانه شوه، سړی مړ ښځې مړې کړي، پښتانه و ویډیوګانو راغستي. اوس به ته وې زمونږ چې نه مارکیټ کې ملګري راته ویله وی د پلاني نوڼو او خویندو نانه جامې پټې کړې وې، نو ما ویل تا ته څه پته ولګېده د ښځو څنګه تالاشي علي، وی کور ته پسې لاړم او پلان مې ورله راوست، ویل کیمره مې ورته آن کړه چې وګوره په دې تخرګونو کې چې منډي دا کپړې کیمرې راغستې وي او مخونه بیدیا دي او په تخرګونو کې جامې منډلې پردی. اوس خو ټول بازار د کیمرو ډک دی، خورې چې ته روانه یې اته وې زما نه بابا نه دی خبر، یا نه خاوند نه دی خبر او یا نه ګاونډي، دنیا د نه خبر ده. دقه ویډیوګانې به د وړو لره موبایل والا د مزې او د خوند اخیستلو دپاره په ممري کاډو کې اچوي، واړه دې ته اوس ناست نن د بازار ویډیو وی ور واچو ته راوړه کمې توختره کې ورته نوې رالوتي، بس د توتان یخته ورته ناست یې وروری تصویران ګوري، ځینې پکې وپېژني. په کراچۍ کې عزتمن خاندان
که خلک زنانې داسې تلې وي او کیمرو راغسې شایع شوي 3 جنکۍ وې ځانونه یې مړه کړه خودکشي وکړه زار یې وخوړه ولې د خپل غیرت د لاس چې مونږ خو خاندان بې عزته شو ورونه بې عزته شو پلار بې عزته شو د داسې ژوند نه څه خلک به وایي دا خو د پلاني لینونه بازار کې ګرځېدي د پلاني سره چې ګپ لګاو د کپړو والا نو لا یذبحون ابناکم ملالول به زامن ستاسو ویستحیون نساکم دې کې 2 معنی دي او درېیم هم پکې والا یا دا د حیات نه دی د حیات نه اوس معنا دا وکړه ویستحیون نساکم او ژوندی به پرېښوستلې جنکۍ ستاسو نو دا فتنه وکړه نو حدیث د الله د نبی چې د قیامت نښه دا ده چې زنانه به ډېره شي او هلکان به کم شي ولې هلکان خو یې هلکانې ویلي په جنګونو کې به شهیدان کېږي انقلابونه به راولي نظام به بدلوي قانون به نافظوي هلکانې ویلي ښه او دلته یې ملا بناکم هلکان ستاسو نو هلک یادوي ښه زموږ ستاسو صحیح نه یادوي د عمل ډکي ګرځه نو دلته یو معنا دا ده چې ژوندی به پرېښوستلې جنکۍ ستاسو دا سبب و د فتنې ولې رسول الله فرمایي ما ترکت فتنة اثر على الرجال من النساء ما رضان رسا غټه فتنه نه ده پرېښیا نارینهو ته ما سوا د زنانهو نه زنانه غټه فتنه ده مخکنی امتونو چې مسلمانان غولولی دي او والی دي نو هغه یو طریقه دا کړې چې هغه یا د مسلمانانو زنانه بې عزتۍ ته ایستلي او سټیم کم دی ګنې تاریخ مې درته وه غرناته چې کله سقوط وشلو شکست یې وخوړلو لا ماښام نه و چې د لوډ سپیکرو کې د اذانونو په ځای د مسلمانانو چغې وي او زنانه د ټولې علاقې جامه نه وه په خپل عورتونو باندې به یې لاس ایښی او منډې به یې وهلې اول یې وله څه بې حیا کړه زنانه چې شکست یې ورکړو نو اوله لاره یې دا اختیار کړه چې زنانه وله بربنډې کوي چې حیا یې ختمه شي زنانه به نه وجلې سړي ته وجل تاریخ ګواه دی استاد نو مسلمان چې شکست خوړلی دی نو یو وجه یې دا ده چې مخې له وله زنانه راوړې ده زنانه یې ورته مخې ته راواچوله بس خبره ختم ذهنونه بدل شو د الله نصرت کټ شي امداد د الله ختم شي مخ بې نوره شي ایمان ناقص شي نو بیا خامخا حمله د باندې کوي بیا خو دې وایي دا جنگ او دا جهاد خو په قوت ایمانی سره کی چې د ایمان طاقت دی چې د ایمان طاقت د انتظار وجني چې د ایمان طاقت یې سره ځان شي وجني نه لا یستحیون نساکم ژوندی به پرېښوستلې زنانه نو دا سبب و د فتنې کثرت د زنانه او قلت د هلکانو چې هلکانو څخه کم او زنانه ډېرې نو دا سبب دی د فتنې اوس په مارکیټونو کې ځان له وله مارکیټونه جوړ کړي انات کلیوالو لعنتیان یې وله لږ جوړ کړي کلي طرف ته یې وله دغه ګرځولي خولې وله کلي ته ګلي ورشه نشي ورتلی دا حیا د وجې نه ته نشي ورنوتی دومره کثرت پکې دی دنیا پکې دی دویمه معنا دا استحیا دا د حیا نه دی د حیا نه اخیره کې حمزه ده صحیح نو معنا دا ده ویستحیون نساکم او حیا به یې غستله د زنانو ای زنانه به یې بې حیا کړلې په لکاو روپۍ ورکوي وی یو زنانه دی په پین شرټ کې به دې بازار کې لاړې شي دا په لکاو روپۍ دي استادي ورور یې راویستلې ورته منګه به په ښکته مل خلکو پسې ټوخې ګولې ښځه په موټر سایکل کېنولې ده بل چې ختم لتلی څونه نه مخکې شوي
منګ هم شاته پرېښودو. هیر وروره ګپ به یې لګاو بیدیا برخې مو لا وساړولې وي. ګپ به یې لګاو په ولي ولا زنه ایښې وه وروره زنانه ورڅخه شاته موټرسایکلونه ایستي. دا یې حال دی هلکه خو وړې خو په پرده کې خو یې ویست حیا خو یې دنه واغست. مخکې به برخه وه په ګرمۍ کې به خواره ډوبه روان چې د پښتون سړي ښځه به د بازار ته ویستله او تر به یې کتل چې خو دا ګاڼه یې نه ونوی دومره به یېرېدله د پردي نارینه نه داسې د ټچنګ نه داسې د خبرو نه داسې به یېرېدله. اوس خو سړی په یو سیټ روان یو ښځه په بل زه وایي په شینا مارکېټ کې به میلاویږو د بهر طرف زه وایي په دې روان هلته به راسه میلاو شوی پته مو ته نه لګي. دا حال یې نو حیا یې وله واغېستلی که نه مخکې به برخه وه پټه به وه اوس یې وله د څه دا راویستله د پیشنده یې وله راویست. دینداره خلک مې ولیدله چې خور لوري په مخکې سیټ کې په پیشني برخه کې کېنول. دا چاته کېنه نمایش دی ګناه ټاک شولی به هغې به چې خلک یې ویني چې فلاني لورم په مخکې سیټ کې ناسته ده صحیح ده او نور خو د چقړو بانګي او سر یې وله ښکاره کړي چې بل پې دوکه کې غر کې پکې بیا همیشه په لانجوي. نو حیا یې واغېستله او سر یې به ټیغې رایستلي تا ته به هم ګوري ما ته به هم ګوري بل حیا خو پکې دی تا له به حیا درشي نظر به ته ښکته کړي. اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت د الله نه ویل چې حیا د لاړه ځه چې څه کې هغه کوه په مخه دې ښه وستاجي. نو لا ویستحیون نساکم او حیا به یې اغېستله د زنانه د دیو بله معنه والا حیا نه دی خو په اخیره کې حمزه نشته دا څه ته وایي معنی وسواره ویستحیون نساکم ویفتشون فروجهن د هغه یا شرمګاونه به یې کتله د دې دپاره چې صاحب اولاد ده کنه کسان یې مقرر کړي وی ته لاړ شئ مړه دې کور کې دا زنانه وګورئ چې حاملې خو به نه په تن خو بې اولاده دا نه مړه تاسو وګورئ چې اولاد خو به پیدا شوی نه. یفتشون فروجهن شرمګاونه به یې وله کتل. اوس هم څه ورځې مخکې استاد یې ډبې ورکوله غوړي کومو زنانه وله حاملو له نور له نه ورکوي خدای دې هډوکې یې پورته کېږي وایي وانې کړې هغو له څه طریقه به یې کوله جانګې به یې ورسره ورکړو وی دا واله او دا غوړي ورسره خوره یو ډبه دوه به یې ورکړي په دربکړو ښځې روان او یې پې نه وخوړله ویل دا حمل له او بچي له طاقت ورکوي او یې پې نه وخوړل هغه به پکې د خنزیر وازګه وه نو چې اولاد به یې پیدا شلو نو د هغه وخت نه به په بېحایې باندې سره دا اوس چې د وړو په سترګو کې حیا نشته او دا په اتم او په نهم کال باندې بالغ ای مخکې به لوی لوی سړي و که نه کورونه به ګرځېدل چا دا تصور کوه ټول به د یو بل کورونو ته ننوتل هر چې شریف پردن خو چې چا دا ذهن له رانه راتله اوس یې اووم او اتم کال یې بانګي اذان کړی دا یې حال او وایي بچی مې وایي بې حیا دی او وایي ته ګوره وایي مولوي صاحب په خلقو کې وایي حیا ختمه شول چې کوم اسلامي خلک دی با پرده خلک دی هغه کې حیا اوس هم شته. پلار به یې ناست پلار سیګرټ به یې لګولی پلار به یې ناست او د نسوارو ګوڼۍ به چغی حیا به پکې نه پلار به یې ناست ګانه به یې لګولي پلار به یې د جینۍ به مور او پلار به ولاړ او جینۍ به ګډي ګانه به ورته لګی نه د مشرانو نه حیا شته نه د کشرانو حیا خو یې لاړه
او زه کله وامه که نه بیخي د عیب هم نه وی دا ښځې ورته نه وی ناستې که نو تاسو ته به ما ډېر زبردست واقعات بیان کړي زه ځینې وخت کې وامه که نه چې ته ګاډېږې ګاډه شوې صحیح ده ګاډه مې ګاډېږه ته خو فکر وکړه لږه کښېنه چې دا ما کوم ځای نه خوځول دا ما څه کول دا ځای د پټېدو دی خو د خوځېدو دی هغه زناور هم د نښه دی خپله لکۍ خو یې راچلي په خپل عورت او دیا پسې جامې لنډۍ پورته پسې خېجئ پورته پسې خېجئ او جامې به نری کوي باریکې کوي به څه چل دی چې وی مینی خلک مې ویني پردي حیا لا پلار ورته نه وایي چې دا ته څه حیا خو د منځه ته نه لا ویستحیون نساکم حیا بیا سلاساسو د زنانو حیا یې ترېنه واغستله بله حیا یې کومه واغسته خبرې پارلیمنت د چا ځای و د سړو څوک یې ولا بوتي ښځې مولا هم ورسره اتحاد کړی مولا هم د ښځې سره اتحاد د حکومت سره نه دی کړی د ښځې سره کړی اتحاد هغې یې ورډوب کو خوار په سر یې ولا لاس ایښی د برکت برکتي شي پارلیمنټ کې اوسه ناست نو کو نه چې موږ هم اجازت ورکړو د مدرسې له اوس فتوا هم را پیدا کړي چې زده هم راځي نو دا خو هغې لار زنانه حیا لاړه پارلیمنټ کې سړی وځی و ښځو نه یې ډک اسپتال د نارینهو ځای و د ښځو نه یې ډک په اسپتال په واټ د نارینهو کې د ښځې څه کار دی مالا ښځه بلډ پریشر به ګوري کو سړی دې راځي که نه ښځې دې ښځې له لاړې شي ځان له دې ولې اسپتال ته ورکړي که باپر ده څوک خلاف نه دي هېڅ مسله نو چې تا باندې تبی او تا له استاد تخترکه راشي او چې مټه کولاو که بلډ پریشر د له ګولمه نو ته به په دې ختمه نه بغیر ګولو نه دې ستن ته ضرورت شته او نه ګولۍ ته صفا سوتره بیمار چې بیمارېدلې سیده ځئ چې بلډ پریشر دله چیک کوي د سړي مه چیک کوئ بیا ګولۍ مو یې کار نه کوي ویستحیون نساکم حیا بیا غسله د زنانو ستاسو وفي ذلکم الله په دې کې بلاء امتحان په څه کې یو معنی ګوره دا ده وفي ذلکم په دې نجات کې بلاء احسانو په تاسو باندې من ربکم د طرفه د رب ستاسو عظیم لوی د الله د طرفه د باندې لوی احسان وګوره چې نجات یې د الله درکړو بله معنی واوره وفي ذلکم الله ویا په دې ذبح د اولاد کې او الله ویا په دې حیا غسلو د زنانو کې بلاء امتحانو او داسې یو مصیبت راغلی او تکلیف پرې راغلی په بني اسرائیلو باندې امتحان د باندې راغلی اوس موږ د امتحاناتو څه ګوره مخامخ د غټ امتحان د هغې زمانې د امتحان نه موږ د غټ څه مخامخ هغه خو به ځم ښکاره کوپر کاو که نو اوس خو یې جامه راته اسلامي اغوستې او خور ولور وباسي او داوام د څه کوي د اسلام من ربکم د طرفه د رب ستاسو عظیم لوی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دویم نعمت رو ذکر کئی النجات من الغرق یو خوی لنجات د څه نه درکو د غرق او درېیمه نعمت ته تمهید دیا درېیم نعمت د باندې د څه او دشمن مې دله هلاک وکړه موسی علیه السلام بني اسرائیل راویستل د مصر نه فرعون پسې خپله لښکر راویسته افواج او په طلب کې و چې کله بحر ته ورسېدل د دې بحر نه مراد بحر قلزم دی په زمانه کې به ورته څه وایي بحر قلزم او په دې زمانه کې ورته بحر احمر وایي اوس یې جدید نوم بحر احمر دی او مخکې تفاسیرو کې چې ته ګورې بحر قلزم دی اوس جدید کتابونو کې بحر احمر دی
نو په دې راوتله او الله ولا نجات ورکړه پورې وتله فرعونیان چې پیراله نو بچا پېک نه الله ویا وإذ فرقنا او یاد که یاغه وخه کله مې چې بېل کو الله ویا بکم البحر فدا سمانې دریابه فانجیناکم الله نجات مې درکو تاسو لره واغرقنا او ډوب مې کړله آل فرعون خاندان د فرعون لاړې د منځه اوس وساجي څه کوي پرتوګ دي سوړې سوړې راو چې کومه سوړه دی ګنډم جړه راځي اوس څه شی ذکر دا وایي ته لیټ نو څنګه لیټ نو چې لیټ کېږي نه به لیټ کېږي چې به یو ټکي را باندې 2 غنټې تېرې نو خامخا به لیټ کېږي خدای شته سورة بقره به ایله ووو اوس چې څومره وویلی شو نو څه کې نور به بیا ووو نو مسله دا وه چې دلته زنادقه را پاڅېدله او یو فرقه او دلته ویلې دي الله وی واغرقنا او موږ غرق او ډوبم کو آل د فرعون وی فرعون نه دی څوک یې وجلې آل د فرعون یې الله وی ډوب کړی دا ډله وی او فرعون یې نجات یې ومندلې د ظالم شي نو ګوره اوس وګوره تو وګوره سورة یونس وګوره 92 نمبر آیات قرآن خو د بعض آیاتونه د بعض وسایل تفسیر کوي دا وړاندې دي کو خدای غریب دا یو آیات ویني او بیا د نور آیاتونو نه خبر نو بس بیا خو د کتاب تخریجي نه ایستولي نو نور آیات نه کړي 92 نمبر آیات کې وایي ګوره الله وایي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية نندلا الله ويادا بدن دی وچه تا گزارم دای خوی دومره ایراولی وسکه ګوره چې کله ظلم ډیر شي کنه نو به د هغه سړي د مرګ هم څوک نه قایله کیږي جاپان کې هټلر تیر شوی نو هغه د بلا بچی ټولي دنیا ممالک ولا چیلنج ورکړیو شکست شانه نشور کولی پلسټیکی او د غاتېره پوجین جوړ کړي او بجان کو پټو کې به د باندې راځي چاله به حل نه ورتلو مشینګرین هغه کوشلو سمندر ته کوشو ځان له جاز بهري جوړ کړي او د اوسه پوری جاپانیان په دغه باندې نه دی په دې زی باندې ولا پیرا کوي وې دا راخیږي بیرته وسم ولا پیرا وزړونو کې هغه دا تیر شوی دی هغه هیبه دی فرعون دومره وحشت خور کړو دومره ظلم انتهای کړی و چې د دې یقین ته دا نه پرې وتله چې را فرعون به الله تبا کړي او خدای دعوه کړې و ویل انا ربکم الاعلى وزه د ټولو غټ رب یم ویل ما د خدای دعوه کړې نو دی چې دا خدای دې نو څنګه به تباش نو دا لارې وې زمونږ الہ ته جوړی شي فرعون به یادو نو هغه الله رب العزت د عبرت په تور باندې دا بدن ولا په دریاب کې په ټیپو ایثار ټیپو پیژنې او چې په دریاب په منځ کې پاک باندې شالک دې چنګازو پروت نو اوس هغه جوسه په څه کې ده د مصر په عجایبګر کې ده نو دا الله وعده د حق خلکو سره کړی وخا کو دغه یو کو نه مثلا نه ده دا خو کو ته ویلو چې تاسو ته خیمه چې الہ ته وګوره دا پروت دی اوس نو الله دلته ویا چې نن دا بدن په وچه گزارم نو دلته دا معنا کوي دا نه زنا دی قاوینو نجی کا زدل نجات در کومه دا معنا کوي غلطه معنا کوي تحریف کوي په قران کې الک زمړه بل زیره توامه ترواله سورۃ اسراء وګورئ بالکل واضح ویلي 103 کې وګورئ سورۃ اسراء پینځلسمه پارا اسراء
15 پارا کې وګوره آیات وسانی 103 آلت الله وی ګوره فأراد يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا نو د دې په سمانه کې ډوب کړه الله وی منګه فرعون لرا او هغه شان لرا چې د ملګرتیا یې کړې وه ټول نو سره د متبعینو تللی دی ښه ډوب کړی دی ختم شوی دی آل چاته وی آل وستاجی اتباعو ته وی څه ته وی چې اتباع دي تابعدار مراد ترې خپلوان نه دي نو دا زمانه دا ده او غرق مکم منګه هغه اتباع او فرعون هغه خلکه چې د ده په نقش قدم باندې روان او د ده سره په ظلم او شرک کې ملګري ټول هلاک شو نو معلومه ده شوله چې آل د پیغمبر آل رسول بچاته وي چې متبع د رسول وي چې متبع د رسول نه و نو آل رسول نه دی د دې د وجې نه حدیث کې راځي چې کل مؤمنین هر مؤمن د آل د رسول دی آل د رسول دی ځکه تابعدار دي مؤمنان وسعد ابو لهب دی وسعد او دارنګې ابو طالب دی رشتہ دار دی ترونه دی خو آل لرسول نه دی خپل دی ځینې چې خپلوان یې یادوي ور اتباع یې یادوي آل اتباع او د دې سره یو بل ټکی سیمالي هغه اهل دی یو آل دی یو نو آل خو د اتباع او دا اهل دا اکثر په اشرافو کې استعمالي په څه کې دا په اشرافو کې نو چې کله دلته رالی را به شي مخکې اهل یې ورته ویلی دی نو هغه د وجې د دنیا د شرافت نه کله کله غیر مسلمو ته اهل وایي اهل د فلانی نو اهل یې ورته ولې ویل دا خو په اشرافو کې استعمالي د خو خرب نو هلته شرافت دنیوي به مرادي ښه چې بیا پکې خلط مات نشي ښه دي نلا ویا ډوب مې کړه آل فرعونیانو لره فرعون هم ډوب دې د وجې نه ویې تبلیغي د ناستې خبره کول وایي هغه ویله چېرې دا فرعون مړو دومره لکۍ وه نو یې بل ورته ویلې چې الله دې پویه که لکۍ چېرته وویل چې ما ته هم پته وه خو دې خلکو ته مې لږ شرماوه وایي بل راپاڅېدلی و وایي بل راپاڅېدلی هغه ویلي دا فرعون به یا دومره بدنام وي نو دا ټول دې تبلیغیانو بدنام په هر ځای کې یادوي ویل دی و بدنام کو ویل دا به یا دومره بدنام ویه نلای واغرقنا او غرق مکړه الله آل فرعونیانو لره وانتم تنظرون ولای تاسې کتل هلاکت ته چې دی روانو کنه او هغه سیو دی دریاب نلا ویا تاسو ته کتل وإذ وعدنا موسى 40 لیله اوس دریم نعمت وسانی ذکر کوي آسره میقات چې کله الله رب العزت فرعونیان خلاص کړل فرعونیان هلاک کړل او بنی اسرائیل خلاص کړل نو اوس وسانی هغه به ملک رهایش اختیارای کړي او قانون بلاګو کوي مشران بټاکي نو الله د موسی علیه السلام نه لوز واغستلو چې چله ولګوا چې کتاب دل درکو نو اوس دا قانون د نافذولو دپاره په ملک او نظام برابرولو دپاره په علاقه کې د کتاب الله ضرورت دی نو ګوره اصلاح د امت نه راځي بغیر د کتاب الله نو موسی علیه السلام ولا کتاب راوړي وإذ وعدنا موسی او کله چې موږ وعده وکړله د موسی علیه السلام سره یا وعده واغست دلته باب مفعله دی خدا په معنا د مجرد دی وعدنا په معنا او یو قرات د دې وعدنا دی
یو قرأت وعدنا نو الله یې منګه وعده وکړله وعده مو اغسته د موسی علیه السلام نه 40 لیله د 40 شپو اوس دا خو صحیح صورت اعراف کې څو دي 30 دي او دلته څو دي نو تا صورت اعراف وګوره کنه یو سلا 2 نمبرات کې 30 دي صورت اعراف صورت اعراف یو سلا او 2 نمبرات دی اله په دې فیسبوک ورو کې څه کړي تیران دا خو به نه کوم بیټري ها هغه دا ته ور دا لیټ چې خبرې کوي روکی باندې سیټ ها ها اسمان غري اسمان دی غري اسمان سم کار نشي دا غزان له خپل کار مسلط ته څه بکای یو سلا 2 ختم کې الله ویلتا ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة نو په 40 شپو باندې پورا شو آلته به بیا و دا 40 یې ولې کړي دلته بله مسله کوه 40 لیله چلې باسته دا چله ولې ولګوله په دې چله کې د انسان حالات بدلیږي تحویل راځي څه پکې راځي څنګه ګوره په حدیث بخاري کې راځي چې دا بنیادم د مور په رحم کې اصلوي خرځي او بیا نطفه بیا اصلوي خرځي په ساده څه شي د وینیا ټوکړش بیا اصلوي خرځي رو ساده د غوښې پټې شي نو څو انقلابات پیرات درې نو 40 درې ځله نو زمون په کلی کې د څو جوړیږي څلور میاشتې ولې بچې سات نو په څلور میاشتې کې د بنیادم دا وسایل تیار شي د غوښې پټې شي د دین وروسته پکې الله روح اچي ها نو انقلاب راځي نو په نه په څلوي ورځې کې څه جوړه شو وینا جوړه شو کنه نو دارنګه وساجیا د صوفیه چې دي کنه د اصلاح لپاره څه لګي چله لګي او مګر تفسیر د لپاره څه کو چله لګاو کنه پینځل سورې دروځي نه مخکې یا لس او یا شل ورځې مخکې څه وشي شروع وشي کنه نو په چله کې خلاصيږي او تبلیغیان او مشران مولا سره ایستلی چله نه په چله کې د انسان په بدن کې انقلابات راځي انقلاب په بدن کې راځي صحیح نو دلته مالته انقلاب راتللو نو کتاب یې ولا ورکو انقلاب په کتاب راوست خدا لازم نه دا غواړه دا څلوي خو د کما درجه ده او د دین وروسته کو د ډېر ټیم ورکو به خو ډېره ښه ده یو بیلې سوچا غوړی چې په ماته باندې نو ښه ده خو چې دوه خو څه ګناه نه ده ازنې سړی وای کړ وای تور چس کې کوکاوه نو چې ځنې خيارې وای بدوانه باندې وسره نشي څه ګناه خو پکې نشته نو دلته مسله وستاجي دا ده چې اصل کې چې لا کما ده او د دین حد درجه چې څومره ته تیرې انقلاب به پکې راځي ښا نلا ویا وید وعدنا موسی 40 لیله وعده کړی والا ایمانګه د موسی سره 40 لیله د 40 شپو ثم تخصم العجل بیا تاسو جوړ کو خسی لرا معنا څه ده ثم تخصم العجل جوړ کو خسی چې لم جوړ نیو معنا خداش چې خسی جوړ کړو د زیوراتونه سامری ولا جوړ کړو د سامری تفسیر بال تک جدا څوک
تاسو مې په منګه راړوئ چې زرګر دی خو زرګر نه دی ښه یا بعضې خلک یې په زرګرانو راړوي او دا یو مولام په ما راړولی خو بیا پسې لاړم د خوار نه بیا طرف خطا ما ته ویل غلطي نه شوې نو ما خوله دې سمه خوځه وکړه نو مسله دا ده چې دا سامرې دوله دا زیوراتو نه زیوراتو سره چرته دا فرعونیان چې کله هلاک شو نو د دې زیورات پاتې شوي سونا چاندي او په مخکنو امتونو باندې مال غنیمت تقسیمول حرام د مخکنو امتونو د غنیمت طریقه دا وه چې د اسمان نه به اور رالی او وبیسو نو چې وبیسو دا غنیمت نو جهاد به قبولو او چې کله به یې ونسلو نو نښه و علامه به ورسره دا وه چې جهاد د قابل د قبوله نه دی اوس خو الله په موږ پرده راچلې ده ورور عملونه کوه پته یې مه لګه هلته به ګورو صحیح ده نو بهر کیفه یو وجه ورسره دا وه نو معنی دا شوله چې جوړې کو تاسو له خسې نو خسې ولې جوړ کو دا نظریه یاره سره په دې کې د حلول عقیده وه څه پکې وه حلول څه ته وایي دا مسې اورېدلي دی او پې پوهېږئ نه حلول دې ته وایي د فرعونیانو دا عقیده او نظریه وه او د بني اسرائیلو دا عقیده او نظریه وه چې الله د بل مخلوقه په جسم کې ننوځي دې ته د حلول عقیده وایي نو نعوذ بالله په دې خسي کې د الله هغه روح دا ننوتی دی دا عقیده به لرله دې ته د حلول عقیده وایي نصاراو به د عیسی علیه السلام په باره کې د عقیده لرله ویل الله په شکل د عیسی علیه السلام کې دنیا ته راکو شوی په دې کې ننوتی دی د هغې شکل یې اختیار کړی او تاسو ما په شروع کې ویلي چې په مشرکینو کې او په دنیا کې زیات عبادت دا د عجل شوی دی د نور بوتانو نه نور بوتان به خو د خسي عبادت به کوه خسې غوا غوی دا ټول یو شی دی نو که به غوا به لاس پر شو که به غوی به لاس پر شو صحیح ده او که به خسي به لاس پر شو نو هغې نه یې وله جوړ کړو خسۍ یې وله جوړ کړو یو معنی وزدا ده د اتخاذ دویم مفعول حذف دی معنی دا ده ثم اتخذتم العجل الها بیا تاسو ونیوه خسي لره معبود من بعد فاستکبرتم د موسی علیه السلام نه ای هغه خسي نه بیت هم معبود جوړ کړو معبود هم بیت له څه نه جوړ کړو د خسي نه معبود جوړ کړو الهي دې بیت جوړ دی خو به پسې په غوا پسې لکۍ پسې به څه تړل واښه او هغې به رامباړې والې ویله دا د الله نه استسقا کوي وی باران غواړي او دارنګې دا عقیده راچلېدل چېرته را هندوستان ته اوس ورته هغه ابۍ وایي خسۍ ته غوا ته ابۍ وایي صحیح ده او د هغې تش راږه او تشې میتیاز ته سر یې سار کې راپاڅېږي مزېدار هغې وله ساتلي ګرمي اوبه سر یې ورته نیولی ښکل پاک صفا ولا سوتره کې تودي وبو د هغو ګریزر ته جوړ نه دی د بیلې بیله پسې کم دی ځکه چې هغه یا تودي اوبه میلاوي نو بار کې دا ولې وه تاسو خسي لره په خدای باندې په عبادت باندې الله هم ته جوړ کړو معبود هم ته جوړ کړو من بعده فس موسی علیه السلام د تګ نه وانتم ظالمون او تاسو ویا ظالمان دلته په معنا ظالم د مشرک دی نو تاسو ویا مشرکان ظلم مکو د دې خسي په عبادت باندې اولتا من سورة لقمان اړولی و کنه ظلم یې څه ته وایي ان الشرک لظلم عظیم هلته تایید دی که نه اوس ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون دا ورسره دریم نعمت دی ښه عفو عن الذنب معافي مې راته وکړه معافي ثم عفونا لا بیا مې درګذر وکړو معافي مې وکړه عنکم تاسو ته
من بعد ذلك فسدنا لعلكم تشکرون. د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. شکر دا دی چې عبادت د یو الله وکئ. لعلکم تشکرون بالایمان والتوحید. د دې دپاره چې شکر وباسئ، ایمان راوړئ او الله یو ومنئ. لعلکم تشکرون بإطاعة الرسول. د دې دپاره چې شکر وباسئ په اطاعت د رسول باندې. په اطاعت د رسول باندې په دې باندې څه وکئ؟ شکر ادا کوي. استاد دیو جنا ګورا داود علیه السلام یو ورځ فرمایل ویل یا رب کیف اشکرک، یا الله شکر دې څنګه وباسم؟ ویل شکر لک نعمت علی من عندک تستوجب بها شکرا. نو الله وتوي شکرتنی یا داود. ویلتاو دې الفاظو کې شکر ویستو ته څه ویله؟ شکر خو ویل دی دا دی الله نعمتونه دې را باندې کړي دي، دا نعمتونه دې واجب یا په ما باندې شکریا. نو شکر دغه ته وایه چې د نعمتونو شکریا ادا کړه. دارنګه شکر حدیث کې راځي من لم یشکر الله لم یشکر الناس. یو سړی د الله د مخلوق شکریا نه ادا کوي نو دا د الله شکریا مساجي نه ادا کوي. د شکر لپاره 15 اصول دي. د شکر لپاره 15 اصول دي، دا بیا ساتي. یو خضوع الشاکر للمشکور، چې عاجزي وکړي شاکر مشکور ته. دا څوک شکر وباسي دا عاجزي وکړي چاته چې چاله وباسي. نو خضوع الشاکر للمشکور، شاکر مشکور ته خضوع کې عاجزي. دویم وحب له، او مینه د یاد مشکور سره. شاکر به مینه د چا سره؟ د مشکور سره. و اعتراف بنعمته، او درې مدارا چې اقرار به د نعمت کې. اقرار وکړي چې او الله را باندې دا نعمت کړي، دا اقرار وکړي. و اعتراف بنعمته. څلورم وثناء علیه بها، او دانګه تعریف وکړي په دغه نعمت باندې. پنځم وَأَلَّا يَسْتَعْمِلَهَا فِيمَا يَكْرَهُ، او دا نعمت ګورا استعمال نه کې بعضې کې چې الله پې خفه کېږي، چې مشکور پې خفه کېږي، بعضې کې مه استعماله. دا شکر بیا نه دی. لعلکم تشکرون، د دې دپاره چې تاسو احسان ومنئ. دی بله معنی شو احسان ومنئ. ګوره د فرعونیانو نه مې خلاص کړی. فرعون مې الله ویا سره د خاندان غرق کو. معافي مې الله ویا تاسو ته وکړله د توبې. نو الله ویا د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. او هغه الفاظ د توبې په صورت اعراف 151 کې چې هلته وایي ربنا ظلمنا، لا ظلم هم کړی دی، اوس راته معافي وکړه. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. دا وساریا 15 نعمت دی. مراد نه تورات. ګوره کتاب د الله تعالی چاله ورکول نعمت دی. موسی علیہ السلام له تورات ورکړلو بني اسرائیلو له. نو دا نعمت و د الله کنلوي. تورات دا په معنا وای د ضیا سره راځي. ضیا رڼا په معنا د نور رڼا دې سره راځي. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى
الكتاب الله وی کلا چې منګ ورکو موسی علیہ السلام له تورات وی د دې را معلومه شوم مفسرین وایي چې ګور علم د کتاب او صاحب کتاب جوړېدل دا لوی نعمت دی د الله ولې تعالی وایي کنه سورۃ آل عمران کې براش او سورۃ یونس الله ویا فبذلک فلیفرحوا و دې علم د کتاب او قرآن باندې الله خوشاله شي خوشالي الله په دې کوي کلا چې منګ ورکو موسی علیہ السلام له تورات او الفرقان او فرق کون کې موجزه فما بین د حق او د باطل کې فرق کون کې موجزه فما بین د حق او د باطل کې یو معنا ده دویم معنا او ساجدا ده والفرقان او فرق کون کې آیاتنا فما بین د موحد او د مشرک کې دا سینا خوی دا سی علامی ویا شعبانی دی پیجاندن مخاطبہ مشرک و موحد دریم امانا و ساجدہ دا فرقان الفارق بین الحق والباطل نلائی منگوار کڑے موسیٰ علیہ السلام لا تورات والفرقان او فرق کون کے بیانا پما بین دا حق او دا باطل کی صلاحیت اللہ پیدا کرے او پدے کی چدا سے بیان بے کولو کیا بیان و فرق پما بین دا حق او دا باطل کی دا پہچان اللہ منگور لعلکم تهتدون دا دے دا فرا چتاس سملان بیاموزی ہدایت بیاموزی معلوم دا شولا چه ہدایت د کتاب د الله نه ما سوا په بل څه کې ملټاوه حدیث کې مرادی کن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا هدایت ولټاو ما سوا د الله د کتاب نه په بل کتاب کې اصل الله الله بدل گمراه نو په بل کتاب کې باندې لټه لعلکم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم دا پینځم نعمت ذکر کړي عن القتل وإذ قال كلا ویلا موسى عليه السلام لقومه قولتا يا قوم إنكم ظلمتم يقيننا تاسو ظلم کړي انفسکم فزانونو باندې ظلم سره به اتخاذکم العجلانی ولا خسیل را په عبادت مسایقه د عبادت خسیل را غنل وتوب الى بارئکما توبه واسه خپل خالق تا فاقتلوا انفسکم وجن یا یو بلرا اوس ګورا د دیو توبه سوا د دیو توبه وا قتل د ځان نو اوس سوال دا پیدا کیا چې قتل د ځان خو خودکشي ده او دا خو ناروا ده جایز نه ده نو دا خو ناروا نو دا غي پر جواب دادي معنا می دا وکړه فاقتلوا انفسکم یو بل ملکیا ادا چا چې د خسي عبادت کړي دی او چا چې نه دی کړي نو چې دانه دی کړي دا دی راولګي او دا چا چې کړي دا دی مړ دویم معنا او ساجدا ده فاقتلوا انفسکم وجن یا زانونا نو زانونه و ساجي مړک لا تورتم پنراله او زانونه وجلا دا دیو په دین کې رواو پتا اور د توبه نه قبلې دل زما او توبه خو په جمعات کې قبلي او په کور کې قبلي په مقام باندې قبلي د دیو دا بغیر د مسجد او د مرګ نه ما سیوا وای نه قبلې دل وتوبوا الى بارئکم نو بیا علماء وایي چې
بعد ویا چې د دیونه اویا زره وینانه مړه شو اویا په توبه کې په قتل کې اویا زره کسان مړه شو خدا ګوره د نس نه دي ثابت حدیث او قرآن په دې دا قول د مفسرینو دی اویا زره وی مړه شولو او دا اویا دی ذکر کوي اویا ولی ذکر کوي دې کې ګوته ده دې کې چل دی یو دا ویل به اویا زرانه نه په توبه کې مړه شو اویا زرانه نه هلته په طاعون مرض باندې مړه شو اویا زره فلاني مقام کې مړه شو لمونږ هم اوس ډېر شی د کمېدو ویل حالان کې د موسی علیه السلام او د یعقوب علیه السلام په مابین کې څو پیړۍ دي یو قولدار چې 2 دي او بل قولدار چې 3 دي یا 200 کاله دی یا 300 د یعقوب علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې نو دا په دې 200 کې دومره ډېر شو دا په جنگونو کې څومره شو چې په عذابونو مړ شو خنجران شادوغان شو دا ډېر نو دا به دیا په دې فخر کاو چې ویل به منګه دومره ډېر او یا په تعاون کې او یا نه په دې توبه کې او کمیدو ویل نی ډېر شی ویل نو دا بیا ځکه ذکر کوي لیکن بده باندې څه ثبوت نشته دی ښه خو ښه قول ګوره دا دی غوره دا مړه نه و څه نه و مړه نه و ځان یې نه دی وجلی بلکې الله ویل یو بل مړه کیا نو دی باندې د ورځې تورې راواغستې نو چې چا د خسې عبادت کلی هغه یې وجلو نو چې وجلو یې وساجي نو خو به یا بچی یا به پلارو یا به ګاونډي یا به ورارو یا به ترو نو یو بل خو نه شوالي نو الله به نورېز راوستله تور اورېز نو د یا په اورېز کې پټ شو نو چې تورتم شلو نو اراده خو یې به قتل وکړه که نه اوس یې وال یو بل بس الله توبه قبوله کړله فتوبو الی بارئکم نو فتاب علیکما نو جبریل رالی وی ویله فتاب علیکم زه الله توبه قبول زموږ خلک وایي که نه وایي قرآن ته خو یې نیته سم کړی وایي قرآن یې وایي وشو هغو ته وایي بډه راوالی نو چې قرآن کوم نو دارنګې دی مو ته نیته کړی و نو انما الاعمال بالنیت نو د قتل اراده کړی و یو بل ته نو بس الله د دې قتل نه وساتل مړی نه کړ نو لا فتوب الی بارئکما توبه وباسئ خالق ته بارئ په معنا د خالق دی فاقتلوا انفسکم یو بل لرا ذالکم خیر لکم دا بغوری تاسو لرا عند بارئکما فنیز خالق ساسو فتاب علیکم نو الله رحمکو فتاسو باندې فتاب علیکم توبه ولا قبول ګورا قرآن کریم کې علما وایي د توبه څلور شرایط دي څلور د توبې لپاره یو خدا نه چې د هر ګناه نه توبه ایستل واجب دي یو شرط له ساجد دی چې ګناه د جرل نه پرېږدي ګناه د سټې پرېږدي دویم شرط دا دی چې با مخکنی ګناه باندې خافې پښیمانې دریم شرط دا دی چې واپس وګوره اعاده م نه کړي دوباره همیشه دپاره هغې ته اعاده ونه کړي هغې ګناه ته وی دا درې وانه شرطونه کې چې یو کم وي که نه توبه قابل د قبول نه ده دا درې دي یو د جرل نه ګناه پرېښودل یو په ګناه پښیمانه کېدل او دریم همیشه بیا قصد کول چې نه به کومه او څلورم شرط د صاحب الحق دی دا خو د الله په حقوقو کې وایي او کو چارته د مخلوق نه رسوالي او غلوي یا د ول غیبت شغله کړی ده نو د صاحب حق نه به معافي غواړي یا به هغه حق ادا کړي قرض دی د باندې قرض ورک یا تو ورته معاف یا د هغه غیبت کړی دی بېعزتي دی ولا کړې د هغه نه معافي وغواړي
فتاب علیکم نا اللہ رحم کو پتاس انہو هو التواب الرحیم یقینا دا اللہ تعالی توبہ قبل ان کے اور رحم کا ان کے دے دا اللہ تعالی سکی رحم ہم کئی او اللہ توبہ قبل یا نا اللہ توبہ قبول اکڑا و رحم اللہ بس بکویا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين